موضوع بالکل ډیره اهمه موضوع چې د بلوچستان په بیلابیلو علاقو کې که بلوچ علاقې دي که پښتني علاقې دي قبایلي شخړې د سره قبایلي مختلف قومونه مختلفې قبیلې په اپس کې سره ووځي ټکونه کوي فایرنګونه کوي او بیا د یو بل خلک چې کوم دي هغه ژوبل کی هغه مړه کی او دارنګه صورتحال چې کوم دی دا په بلوچستان کې د کمیدو بجای د زیاتېدو وخواته روان دی نو د دې وجه څخه کومه ده حمید الله خان کاکړ صاحب ته څنګه غني یو پر امن بلوچستان څنګه جوړېدلی شي چې وطنیار خلیل صاحب ډیره مننه کور ودان چې تا په دې اهم ټاپک باندې چې د زرا وشتلم او دعوت راکې یو خبره تا وکړه دا قبایلي معاشره کې موږ ژوند کوو برعکس زه خو قبایلي خو زه نه یم خو برعکس په دې قبایلي معاشره کې موږ ژوند کوو د خلکو دا ټول موږ یو بل سره وسیږو دلته چې کوم مسایل دي د دې له وجې څه مطلب زموږ خلک چې دي دا قبایلي مسلې شان چې دغه موجود دي نو زما په خیال باندې زه د ټول اهم مسله دا ګڼم چې په کومه معاشره کې علم نه وي د علم کمی وي د شعور یعنې تعلیم نه وي ګواکه نه تعلیم کمی وي او خلکو یو بل سره هغه تعلقات چې دغه نه وي نو په دې وجه سره زموږ په معاشره کې دغه شان چې دي د قبایلي شخړې چې دي قبایلي معاملات چې دي دا ډېر دي نو که زموږ خلک چې دي هغه د مدرسې علم ولري یا د سکول علم ولري یا د دنیا سره تعلقات ولري نو په دې شانو کې بیا کمبود راتللی شي نو په زما په خیال باندې زموږ په معاشره کې د ټولو بنیادي وجه دا ده چې موږ له تعلیم مستمر یو موږ زموږ معاشره د روزګار سمېرومه ده نو خلک چې دي هغه دې شان طرف ته زیات روان دي یقینا حمید الله خان کاکړ صاحب موږ وینو کله په یوه علاقه کې ډزې وسي بله وسي بیا خلک راوځي دا بلې طبقې هغه روډ چې کوم دی هغه روډ بند کړي نو داسې یو مشکلات د بلوچستان په د مختلفو علاقو کې نو دا څنګه ته ګڼې دا آیا دې کې بیا ترقي کېدی شي یا هغه حکومت ته ترقیاتي منصوبې چې کومې دي هغه پر مخ باندې بوتلی شي که حالات داسې وي ما درته وویل چې دغه زموږ د معاشرې په ترقي کې چې دی زموږ دا کوم قبایلي معاملات چې دی دا ډېر غټ رکاوټ دی جی نو په هغه کې دا د دې صرف یو وجه دا نه ده چې ما درته صرف ما د تعلیم د وجې خبره وکړه یا د پوهنې خبره مو وکړه دغه څه سات د خلکو د روزګار وجه ده دا د خلکو بې روزګاره دي هغه چپو لاره ته چې دغه روان دي سړی په روزګار اخته په کار اخته بیا هغه د چا سره جنګ نه کوي نه جګړه کوي نه په دې شانو کې ولجاږي دا وجه ده بل دا دی د قانون باندې د عمل درآمد وجه ده مطلب کله که څوک یو غلط کار وکي یو غلط دغه وکي نو په هغه باندې چې د خلک د حکومت ته یو داسې اکشن نشته چې هغه خلکو ته یو عبرت دغه سملاو شي دغه خلکو ته یو سزا ورکول شي نو د دې داسې مختلف وجوهات دي چې مطلب دا دغه دي که د حکومت عمل درآمد په قانون باندې نو بیا خلک دا شی نه کوي یا خلکو کې پوهه نو خلک بیا دا شی نه کوي یا خلک یو شو روزګار ولري بیا خلک دا کار نه کوي یا د خلکو سره ښه سیاسي پوهه نه بیا په معاشره کې دا شان نشي کېدلی نو زموږ په معاشره کې دا شان چې دا ټول نیمګړی دي که علم دی هغه هم نیمګړی دي که هغه د سیاسي په حواله باندې معاملات دا هم نیمګړي دي او که د روزګار په حواله باندې هم زموږ خلک نیمګړي دي روزګار نه لري نو لہذا د خلکو دې شانو ته ډېر زیات دغه دي بلکې زموږ چې کومه قبایلي معاشره ده د دې مثبت اړخ باندې هم خبره کوم صرف دا نه دی چې دا شان دغه دي زموږ کوم معاشره ده زموږ کوم رسم رواج دی هغه بیا یو خواته بیا برته موږ ته د عزت او د غیرت او د خلکو سره د شوالي دا هم یو درس راکوي خو بر له موږ څخه شان پاتې دي موږ چې کوم منفي شان چې دغه موږ خپل کړي دي زموږ په معاشره کې چې کوم مثبت شان دي هغه موږ یې کړي دي مثبت شان موږ ته دا راځي چې د خلکو په خاطر کې د خلکو د ملمستیا به یو بل سره بشکه د قریب سره بشکه دا شان موږ پرې شي دي موږ د قریب سره په بدو کې کوشش کوو موږ د قریب سره په بدو کې د حمایت کوشش کوو کله د قریب موږ په ښه کې مرسته نه ده کړې چې هغه که یو ښه لاره ته رواني د تعلیم لاره ته رواني د ښه روزګار لاره ته رواني د ښه سیاسي عمل طرف ته رواني هغه مرسته موږ نه کوو بیا راز موږ په دې ځبانې قبایلیان سو چې بیا کله هغه یو غلط عمل وکړي نو بیا موږ دغه ټول پلویان جوړېږو دغه ملګري جوړېږو بیا هغه مزید خبره ولاړه شي او بیکاره ته
نو باید موږ د خپلو د قریبو که موږ په دې قبایلي معاشره کې ژوند کوو موږ د خلکو سره په شو کې حمایت وکړو د خلکو په شو کې دغه وکړو دا کوم د کوم پرستی خبرې چې اوس دا وخت موږ په دې وطن کې چې دغه دی لکه اوس په پښتون بلوچ خبره دلته کېږي بیا چې پرته پښتانه ته راشي بیا یو کاکړ دی یو اسکزی دی یو ترین دی یو سید دی څوک دی دا قومونه الله تعالی صرف او صرف د دې لپاره پیدا کړي دا زموږ یو پہچان دی لیکن زموږ خلک چې دی د دې یو ناجایزه دغه چې دی هغه د کوي نو هغه الله پاک کوی ته د خپل قریب سره بالکل کزه دا وخت په کوم معاشره کې ژوند کوم د کوم خلکو سره ژوند کوم زما خپلوان دي الله پاک وای ته دې سره شو وکړه د دې په شو کې مرسته وکړه د دې په تعلیم کې مرسته وکړه د په روزګار کې مرسته وکړه د دې په هر څه کار کې مرسته وکړه دا لار موږ ته الله پاک نه راشي چې ته د خپل سره مطلب په بیکاره کې مرسته وکړه دغه سره په بدو کې مرسته وکړه هغه یو مړی کړي تورته یو لابل وکړه دغه موږ ته الله پاک نه راشي الله پاک موږ ته راشي چې د یو انسانیت قتل چې دی هغه داسې لکه د ټول انسانانو قتل چې دی او کته د انسان ژوندۍ بچاو کې دا ډول لکه ټول انسانیت چې بچاو کې نو موږ په معاشره کې د علم ضرورت دی د پوهنې ضرورت دی د صبر او د برداشت صبر برداشت او د خلکو سره پوهنې د خلکو سره تعلیم د خلکو سره روزګاری او سیاسي پوهنې نو هغه ټیم به د شانو کې فرق دي راغلی شي نو بالکل حمید الله خان کاکړ صاحب راځو د خواته تا شورونه پواچول آیا داسې کېدلی شي چې د دې پښتنو خو مشرانم ستا سرداران صاحبان دي ملکان دي علماء کرام شغړ علماء کرام ستا غټ د پښتنو خپل لیډران ستا بلکې د بلوڅم د غرنګ کنه د بلوڅم د غرنګ ستا نو دا یو داسې نسی کولای چې دوی په خپل سره ټول سي د شخړې د کم تنازعات سي دي د کمی معاملې سي دي دا خلک ور ختم کی او ورکه کی او یا د حکومت په حواله باندې د حکومت څخه کردار اوسېدلی شي نو په دې باندې کترونه واچي چې د سلسله کې وطنیار خلجی صاحب چې کوم اصل زموږ سرداران دي یا زموږ نوابان دي یا مشران دي هغه ته په کار دی چې په دې کې خپل کردار ادا کړي په دا وخت بدقسمتي دا ده چې دغه سره خپل کردار پاتې سوی دی په بنځ کې داسې خلک راپورته سوي دي چې هغه نه سرداران دي نه نوابان دي نه یو شی دي خو دغه سره یو د توپاک یو پاور سره دی چې هغه څه کول غواړي هغه کیږي نو چې څو پر زموږ د سرداران چې دي زموږ نوابان دي زموږ مشران دي هغه په دې خپل کردار نه کړي دا هغه خپل کردار پرېښي دي کردار چې دی هغه نه دی ادا کړی چې چا د تللی دي چې چا په لاس کې توپک دي د چا په لاس کې زور دی او طاقت دی طاقت د هغه سره دی دا وخت اصل کې خلک چې دی هغه د دې سره وشاته سوي دي نو په کار دا دي زموږ معاشره کې زموږ مشران چې دي هغه باید خپل کردار چې دی هغه ادا کړي هغه زموږ مشران دي موږ هر وخت منو هر وخت موږ دې ته احترام لرو او خپل کردار باید ادا کړي او چې کوم موږ په معاشره کې خود ساخته چې کوم سرداران دا وخت جوړ شوی دي کوم نوابان جوړ شوی دي کوم ملکان جوړ شوی دي دا زموږ د معاشره په ګټه نه دي او په کار دا دي چې مطلب دې کې موږ ټول تعلیم یافته خلک چې دي زموږ پوهان خلک چې دي زموږ د سوشل میډیا چې ده هغه په دې کې کردار ادا کړي موږ د هغه سړي حمایت وکړو د هغه سړي مرسته وکړو چې هغه په دې معاشره کې ښه غواړي هغه د خیر کار غواړي هغه د خلکو سره مرسته کوي هغه خلکو سره تعاون کوي د داسې خلکو باید موږ مرسته وکړو موږ په سوشل میډیا موږ دا دور چې دی هغه د سوشل میډیا دی نو د زموږ په علاقه کې موږ په وطن کې ډیر کله څه فیصلې وشي دغه وځي دا باید موږ د دې شانو حمایت هایلایټ کو کنه دا بالکل هغه زموږ تبلیغ والا خبره ده چې مطلب چې هر یو شکاري دغه کار موږ حمایت وکړو دغه مرسته وکړو خلکو وشو تر او بولو او خلکو د بده سره وګورځو دا په هر سړی باندې دا فرض دي زموږ په مشرانو هم دا فرض دي زموږ په تعلیم یافته سړی هم دا فرض دي او خاص کر زموږ علما چې دي هغه باندې دا فرض دي چې په دې عقل باندې په خپل خطبه کې یا په خپل مسجد کې یا خپل آس پاس خلک پرشتیا سره یو تکړه خبره ده چې هغه وکي نو کېدل چې موږ په دې شان باندې کابو وساتو او زموږ خلک چې دی هغه د علم طرف ته راشي هغه د شو طرف ته راشي چې کوم دا وخت تواد لکه چې روډونه چې باندې خلک ما باندې کوم بدیان دي دا بدیان چې دي دا موږ په ټولو ختم کولای شو دا بدیان صرف او صرف د نواب سردار او د کارم نه دي د هر تعلیم یافته د هر پوه انسان د هر علم کار دی چې هغه په دې کې خپل کردار ادا کړي او موږ لزړه ادا کو او موږ ځان اس د کومبرستی چې دغه
دا موږ له ځانه څخه لرې کړو نو موږ یو ښه معاشره چې د هغه جوړه کړو. بالکل ډیره ښه خبره تا وکړه. د مشرانو په حواله سره د یعنی قبایلی مشران چې کوم دي، علماء کرام چې کوم دي، په دې حواله سره ځ خپل کردار کا ادا کی نو یقینا دا شیونه دا شخړې د تنازعات چې کوم دي دا کمیدای سي او رکیدای سي. ولیکن یو خاطه راځو حمید الله خان کاکړ صاحب دره وشه سي حکومت بلوچستان هم پدې کې یو څه کردار سي کوم دی هغه لري حکومت بلوچستان. ما درته موږ ټول په دې معاشره کې د معاشره زموږ د ټولو ده، هغه که د سرکار په حواله ده، هغه که د عوام په حواله ده، ټول خپل کردار چې دی په صحیح معنا سره نه دی ادا کړی. که زموږ د معاشره زموږ د مشران خپل کردار ادا کی او سات حکومت خپل کردار ادا کی، بیا دا شان نه راځي. بدقسمتي دا وخت زموږ په دې معاشره کې چې هر یو شکار کیږي دغه دومره مرسته نه کیږي، کغه د حکومت په حواله او کغه د عوام په حواله سره. په کار دا دی چې حکومت په دې کې خپل کردار چې دی ادا کی، په قانون باندې خپل عمل درآمد چې دی هغه وسی. نو بیا په دې شانو کې یو دغه راغله چې د ډېر حده پورې زموږ مشران ډېر کوشش کوي، هغه موږ په خپل ځای باندې منو، د سرکار په سطح باندې موږ دا منو چې خپل یو پرایو کوشش روان دي، خپل دغه روان دي. خو په کار دا دی چې مزید په دې کې زموږ د عوامو د سرکارو د مشرانو امانګي په ګډه سره موږ په دې شانو کې مخته چې دی هغه کولای. بالکل په ګډه باندې موږ د شي کوم دی دا شخړې دا ختم کولای شو. په دې کې د حکومت د کردار هم ضرورت دی او زموږ د مشرانو او د سیاسي جماعتو د کردار هم ضرورت دی. لمر سره اوسې موضوع د یو بریک خواته